بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتونکو لب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دي کتونکو دا مخال په سوشل میډیا په واتس اپ ګروپونو کې یو خبر گردش کوي چې د 400 صحافي چې کم دي پولیس وسره زیاتې کړي دي زاغه ملګرو ته هم چې د کیس حقیقت نشته دي پولیس چې کومه گرفتاری کړي دا نو هغه د یو سینیر صحافي په وینا باندې کړی ده چې هغه د قتل دمکې ورکړي دي هغه نه بته غوښتله او هغه باندې چې کوم دي کوم الزامات لګولي دي د هغې هیڅ قسمه ثبوت نشته چې په هغې باندې زما پیسې دي او دا پیسې نه راکوي چونکې دلته کې پلیکس دی او د هغه پلیکس چې کوم دی دی د پلیکس کار کوي د پلیکسونو د کارډونو وغیره وغیره د هغې په پیسې پورې دي د هغه پیسو ختمولو لپاره چې کوم دی د یو ډرامه جوړه کړه او په یو صحافي ساک ته نقصان ورسو نو کوم صحافیان ملګري په دې باندې د هغوی یا زړه ازاري شوي وي یا هغوی وایي چېرې دا خو 400 پولیس ډېر زیاتې وکړو نو یو خو هغه صحافي دی نه چې دا درته ووایم هغه صحافي نه دی هغه د پلیکس کاروبار کوي نو تاسو ټولو ته دا پته وي چې دې کې هېڅ قسمه حقیقت نشته صداقت نشته دی او څنګه چې صحافتي اصول دي چې دواړه اړخه کتل پکار دي چېرې یو خبر زما غوږو ته راغو نو دا څنګه راغی نو هغه صحافیان ملګري چې هغوی وایي چېرې د دې موږ مذمت کوو دا کوو نو تاسو خپله سوچ کې چې کله د یو صحافي ساک ته بې ځایه نقصان رسوي په هغه باندې الزام لګوي هغه له د قتل دمکې ورکوي هغه ته د کمیونست نه زیات ورخوا ویل کېږي نو په دې باندې تاسو خپله سوچ کې او دې سره چې کوم دی هغه صحافیان ملګري چې هغوی ښه سوچ کوي نو موږ کله هم دا نه غواړو چېرې یو خبره دی اوږده شي تصادم ته لاړه شي د هرې مسلې حل چې کوم دی هغه روغه دی خو چونکې خو دې له څومره هوا ورکوي یا داسې کوي نو بیا واضحه ده چې د هغې بس ریکشن راځي خو دا موږ د ممزه یونین اف جرنلست طرف نه یو وضاحتي بیان کوو چې دا کس یو خو لاول صحافي نه دی بل چې کوم دی د بې ځایه تورونه لګولي دي او د ده چې کوم دی د یو هفتې ویډیوګانې وګورئ نو په هغې کې دومره وایلیشن کړی دی چې مسلسل دی لګیا دی چې دی کله یو پسې کله بل پسې ویډیو کوي او په دې طریقه باندې دی وایي چې یاره ما ته به څوک ښه ووایي او ما له به څوک پیسې هم راکړي نو دا سوشل میډیا دا خو هم د چا جاګیر نه دی دا خو اف آی آر دی او دې نه پس سایبر کرایم کیس دی نو هغې ته هم چې کوم دی رجوع شوې ده نو په داسې کې مخه نیول پکار دی داسې خلکو نه چې د داسې خلکو ملګرتیا وشي چې هغه د معاشرې دپاره بد ګرځي نو مننه هم کوم خوشحاله اوسئ